السلام علیکم محترم ملګرو، دا د غزنی ولایت. السلام علیکم ملګرو، نن یو 2 منټه ټایم لازمي غواړم که فارغ یې. دا سیټ کې چې تاسو ته ښکاري چې دا د افغانستان ویډیو ده، هلته کې د یو شهید ویډیو ده او دې ویډیو کې ټول تفصیلات دي. د دې نه مخکې تاسو د قبر د عذاب ویډیوګانې وکتلې، نو دا ویډیو هم خامخا وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه لازمي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو زه د ویډیو طرف ته ځي چې دا ملګري سوی د پخپله د دوی خبرې واورئ. السلام علیکم محترم ملګرو، دا د غزنی ولایت د بالول دانه سره یو قبر دی. موږ مجاهدین راغلي یو، بعضې مجاهدین د ګیانه ولسوالۍ نه دي. دغه د یو داسې قبر دی که موږ د موبایل کامرا دې اړخ تاو کو، بیا هم دا شغله د اسمان اړخ نه راغلې ده، او که د دې اړخ نه یې راتاو کو دا شغله سیده راغلې ده د اسمان د مستري طرف نه، او دغه شغله بالکل بعینه په دغه قبر باندې د پاسه دی، او دا مخامخ مزار د بالول دانه ده. دغه ټول مجاهدین چې تاسو ګورئ، دغه مشاهده هم په سترګې باندې ولیدله. دا د اولیا وطن دی، د اولیا ولایت دی. دغه قربانیانې ډېرې ورکړې شوي دي. الله پاک ته موږ هم د دین په خدمت کې کابل منظور کړو. الله پاک ته زموږ نه د دین خدمت واخلي، او تاسو چې راځئ د دې زیارتونو خامخا غږ کوئ، راځئ پسې د اولیا خلک دي. السلام علیکم. ګورئ خوږو ملګرو، تاسو د شهید کرامات ولیده او اوس اورو چې حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب د شهید په باره کې سوی. نو دا بیان هم وګورئ. د شهید مرتبه څه ده؟ حضور پاک فرمایي ارواحهم فی جوف طیر خضر، د قیامت پر ورځ د دې روح به د یو شنې الوتکې په منځ کې ناست دي. په جنت کې شنه الوتکه به وي، شنه کرسی به وي، شین جاز به وي، هر څه چې وي خو شنه الوتکه به وي. زه ورته الوتکه وایم. د هغې په منځ کې به دا روح د ده پروت وي. لها قنادیل معلقة تحت العرش، او د دې جالې او د دې ځای بلډینګونه دا به دا د عرش نه لاندې به وي. تسرح من الجنة حيث شاءت، او دا روحونه چې په جنت کې کم ځای چکر لګی نو لګی به. نو ګوره کم ځای له لاړ روح، د جنت لاندې لاړ، د جنت لاندې محل دی. او چې جنت کې کم ځای ګرځي نو ګرځي به خوراکونه به کوي، او بیا دا شهید به د خپلو اقرباو او د خپلو رشته دارانو سفارش هم کوي. نو خدای څومره مرتبه ورکړه. دویم د ځوانۍ مرګ ځان له شهادت دی. نو 2 شهادتونه محمد سلام صاحب له ورکړل، 2 شهادتونه. دویمه یو خبره ده، زه اکثر طالبانو ته وایم په احد کې 80 کسان د کافرانو لاسه شهیدان شو، 80 صحابه. نو دا طالبان 80 کسان دا شهیدان شو، دا خدای پاک نه بچ کول. انسان ذهن کې خدا وسوسه راځي. زم د شهید ډیره لویه مرتبه ده. نو چې په صحابو کې دا قوم جوړ نشي، چا کې به جوړېږي؟ شهیدان خو ډیره لویه مرتبه او رتبه لري. نو خدای پاک په صحابو کې یو قوم داسې جوړول غواړي چې هغوی له شهادت مرتبې ورکړي. نو د باباجي صاحب په اولاد کې خدای یو کس له شهادت مرتبه ورکړه. الله پاک واقع د انسان سره د 80 میندو نه سیوا مینه کوي. نو الله پاک څوک په عذاب کې نه اچوي او نه په چا ظلم کوي. خو باید چې موږ هم د الله تعالی حکمونه ومنو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خپلې کړو. نو ملګرو، موږ ټولو له دې الله پاک توفیق راکړي. ویډیو لازمي د ملګرو سره شیر کړئ او کمنټ کې سبحان الله لیکئ. او که کم ملګري نه وي او دغسې ویډیوګانې خوښوئ نو پیج هم فالو کړئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو پوره کتلو ډېره مننه. وسلام.